السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سوار مانند د صدیق آباد پاټک په بازار کې د سموسو والا چې کوم مشهور سموسو والا د دوی یو ویډیو به تاسو کتلی مو چې زما په پیج ما هغه چلولې مو د حسبان میډیا نام چلیدلې ده د دوی په خپل پیج هم چلیدلې ده چونکې دا زما ملګري دي د دوی سره خبرې اترې کوو د یو ماشین و چې هغه تاسو په هغه ویډیو کې کتلی دی هغه ماشین هم را رسېدلی دی هغه هم تاسو په د سکرین باندې ګورئ نو د هغې کار هم د باندې ګورو د هغې چې کوم طریقه کار دی او مختلف تپوسونه به د دی نه کوو تفصیلي خبرې ورسره کوو چېرته ځئ مو موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام جی صاحب دا خلک خو به څه به هم پېژني څه به هم نه پېژني خو بیا هم د هغې باوجود خپل تعارف را سره وکړئ خپل نوم را سره شریک کړئ زاید الله یم او دغه نور ذکر خو تاسو ټول وکړو په خپلو خبرو کې او دغه روزګار دی زموږ د سموسو صحیح اجي صاحب نن ډیر زیات خوشاله وي انتهایی ډیر زیاته خوشحالي محسوسوي دغه کوم ماشین چې تاسو راغلی دی دغه ایډیا تاسو له چا درکړې وه دغه ماشین سوچ څنګه پیدا شو ستاسو ځکه چې زما خپل ذهن کې خو داسې خبرې نه وي ستاسو د کار متعلق یا ستاسو د روزګار متعلق چې دا کوم ماشین موږ ته میلاو شوی دی نن او تاسو به دا کوم کار کوئ دغه ایډیا ستاسو په ذهن کې څنګه راغلی وه نو خوشحالي خو داسې وه چې یو دا ماشین ډېر لیټ شو تقریبا هغه تاسو ته پته هم ده تقریبا 3 میاشتې وشوې غالبا تقریبا بالکل نو اوس هغه ماشین هم راورسېدو بیا پکې ټکنیکل مسلې هم وې نو هغه اوس حل شوې تقریبا د نن ساعته پورې صحیح نو برابر دی اوس خو ماشین کار هم پرې وکړو تاسو ولیدو صحیح د کار نه وروسته چې کله تاسو د دې کار ریزلټ هم وکتلو هغه د کار هغه ریزلټ یې څنګه دی هغه سموسې هغه چې کومه ذایقه ده هغه څنګه ده د هغې هغه شاینینګ هغه ښایست یې څنګه دی هغه باندې تاسو مطمئن یې نو مطمئن خو یو خو دا داسې ده چې مشینګري ده که نه د لاس کار بل شانه یو د مشینګرۍ کار بل شانه یي خو زمونږ به په لاس کېنېږي تقریبا اوس هم پرې ښه کافي سموسه ویسته نو تاسو ولیدله چې هغه هم ښه برابر وه خو زه مزید چې څونه پې کار کېږي په یو کار کې ستا هغه اکسپیرینس بیا سیوا کېږي د هغه د وجې مسلې پکې راځي خو بیا موږ حوصله مو د برابر ده انشاءالله ښه به شي نور به هم ښه شي برابر به شي صحیح د دغه ماشین په راتلو په وجه باندې څومره سهولت تاسو ته میلاو شو مطلب ستاسو څومره ټایم بچ کوي دا نو سهولت خو پکې مین مسله دا وه چې د سموسو روزګار داسې دی چې دا یا ډېر لیبر غواړي او یا به ستاسو په کور کې کوم خلک روزګار کې هیلپ کوي نو هغه کې داسې وه چې زمونږ په کور کې به زیات مصروفیات د زنانه وو نو زه هغه به کم سے کم هغه چې ختم شي نو موږ په دې باندې ډېر خوشحالي محسوسوو چې دا هغوی ته لږ سکون میلاو شي د هغو خپل کارونه هم د کور ډېري د ماشومانو سمبالول او بیا نور سالنګ او وغیره وغیره د میلمه پکې راځي خامخا نو د دغه د وجې زه هغه سهولت موږ ته دغه راغی که نه نور خو موږ دوکانداري د خامخا کوو بیا هم هغه منډه ترله به وو صحیح به حیثیت د لاسو د کار متعلق چې دغه د کار چې کوم تاسو په لاسو باندې کولو په ټوله ورځ کې بس تاسو څومره سموسه تیارې ده او دا ماشین تاسو له په یو غنټه کې تقریبا څومره سموسه درکوي یاره دا 4000 سموسه وباسي په غنټه کې صحیح نو 4000 خو ډېره سموسه ده په غنټه کې که نه تاسو په خپل لاسو باندې د ټوله ورځ کې چې د سهار نه تر د ماښام ماسخوتنو پورې کار ته ولاړ وئ کولو به نو څونه سموسه به تاسو په لاسو تیارول په څومره مشکله سه به هم تیارول هغه هم را سره لږ شریک کړئ یاره ډېر ګران کار دی د سموسو روزګار چې دی یو سړی شروع کړي خو بیا په منځ کې سته پرېږدي نو موږ خو یو دغه وه چې نه پرېم نه خوست د وسه پورې او ډېر مشکل به وه ځکه چې زموږ څه به اډر راغی نو بیا به هغه کې ډېر تکلیف به و خو بیا موږ چې نان سټاپ به هم ناست نو زر سموسه به موږ نه شو تیارولی په ټوله ورځ کې مطلب بالکل او د خلکو ریاکشن څنګه و کله چې تاسو دغه ماشین پرچیزینګ وکړو په علي بابا باندې نو خلکو به څه ویل زموږ د باجوړ چې کوم خلک و کوم چې نیګټیو سوچ والا خلک و یا ناپوهه کوم خلک و د هغې څه ریاکشن و په دغه باره کې نو داسې ده تاسو ته پته ده چې نن سبا دوکې هم ډېرې کېږي که نه بالکل ټیک خبره ده نو کله چې ما دې ته دغه وکړو علي بابا باندې نو زه خو ته مطمئن وم پوره چې یاره دا کار برابر دی دا مارکیټ ښه صحیح دغه رسوي خلکو ته ډیلیوري
صحیح نو بیا هم خلکو به بعضې ټایم کې به کسانو هم ویل چې یاره داسې دغه د سوه نشي دوکه د سوه نشي او یا ستا روپۍ خراب نشي جی خو بیا هم موږ زه هغو ته به موږ پوره تفصیل څخه خبره وکړه چې یار دا علي بابا مارکیټ چې کوم دی دا برابر دی دې کې څه مسله نشي راتللی کوم مسله رام شي نو بیا هم تا ته پیسې واپس میلاوېدی شي لکه په دې کې صحیح نو هغه موږ ته ډلیوري وکړه لکه لیټ یې کړله خو بیا هم هغه لیټ کېدو وجه د علي بابا نه و هغه دلته په کسټم کې زموږ فساو هغه بیا تقریبا چې کله کسټم نه کلیر شو نو په ورځ دوه کې 3 ورځې کې بیا موږ ته راورسېدو صحیح نو په دغه سلسله کې چې کوم ستاسو د کار سره تړلي خلک دی یا ستاسو د کار نه علاوه نور کوم داسې یو روزګاري چې د هغې کې د مشینرۍ استعمال کېدی شي او ضروري او د هغې مشینري میلاوېدی شي هغه خلکو ته به څه ویل غواړئ نو مشینري داسې دا چې د ماشین ډیفینیشن چې کوم دی که نه صحیح تاسو پوهېږئ چې هغه ماشین یو کار اسانول دي انسان دپاره که نه بالکل نو هر سړی کولی شي چې یاره خپل دغه سرچ کړي او وګوري چې زما په دې کار روزګار کې څه د مشینرۍ استعمال کېدی شي نو هغه کول پکار یار انسان له مخ په وړاندې خپل روزګار شي ووالي مطلب دا چې ضروري نه ده چې یو مشینري د موږ ته په پاکستان کې میلاو شي ځکه چې تاسو په چاینا کې واخیستله هغه د 2-3 میاشتې تاسو د انتظار هم وکړو د خلکو خبرې هم پکې واورېدلې د خلکو قسمه هغه کومې خبرې چې وي هغه په تاسو باندې تېرې شوې نو ضروري نه ده چې په پاکستان کې د موږ ته هر یو ماشین میلاو شي په علي بابا باندې ستاسو مطلب دا دی چې هر یو ماشین پروت دی هر یو چیز پروت دی هغه د هغې راوغواړي په دغه سلسله کې به زموږ د کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ عام ولس ته به څه پیغام ورکوئ د خپل جاب مطابق د خپل کار متعلق یا د دې نه هټ کار نور کم تاسو ویل غواړئ هغه را سره لږ شریک کړئ په خپل پیغام کې بالکل داسې دا چې واقعي علي بابا چې کله ته دا اپلیکیشن وګورې که نه نو په دې کې قسم قسم اوزار او مشینریان او لکه هر شی په دې کې میلاوېږي تا ته تقریبا داسې یو شی به زما په ذهن کې نشته چې هغه په علي بابا باندې تا ته نه میلاوېږي صحیح بالکل نو هر سړی کولی شي چې یار کوشش وکړي چې هغه د علي بابا په ذریعه یو کو د امازون خو غالبا پاکستان کې نشته خو نور داسې ډېر ډاټ کام دي چې هغه باندې تاسو ته دغه میلاوېدی شي قسم قسم ماشینونه وغیره وغیره صحیح عام ولس ته زموږ کتونکو ته ډېر خلک هم ګوري نو دوی ته به څه پیغام ورکوئ روزګاري خلکو ته به څه پیغام ورکوئ پیغام خو به داسې ورکړم چې لږ بدل پیغام به ورکړم د دې نورو ملګرو نه خلک ډېر پیغامونه ورکوي اصلاحي او قسم قسم صحیح او دا د شاسوار چینل دی دا تاسو چې کوم ګورئ او شاسوار په خپله باندې او ماسټر شاسوار چې دا کله ځان ته وایي نو لکه د ده یو خپل فیلډ دی چې هغه کپړې خلکو ته جوړوي نو ما ته هم جوړې کړي ما ته بار بار جوړوي او ښایسته کپړې جوړوي ماشاءالله ما ته د واسکټ مو جوړ کړی دی اکثر زه خو نه اچوم ځکه چې کار کې نه استعمالېږي نو د دې د وجې شاسوار هیلپ وکړي د سوشل میډیا د لارې لکه اوس مثلا په یو لایک او په یو شیر او په یو کمنټ باندې ستاسو نه هېڅ هم نه دغه کېږي خرچه پرې نه راځي مثلا د یو کس محنت کوي د هغه حوصله افزایي او دغه په کار یې چې یاره دا وشي هر انسان نو دغه یو پیغام دی زما چې دا چینل اوس مخې ته بوځئ تاسو دا مهرباني صحیح جی ډیره مننه تاسو د حاجي زاهد الله صاحب خبرې واورېدلې څنګه چې دوی په خپلو خبرو کې د پیغام په چې کوم خصوصي پیغام دی ورکولو چې دی څنګه وایي چې یاره شاسوار صاحب سپورټ کوي او د دوی سره د سوشل میډیا په لاره باندې سپورټ وکوي نو زه دا ویل غواړم چې زما څنګه دغه شانته ورونه دي کوم چې روزګارین دي نو د هغوی سره هیلپ وکوي په خپله معاشره کې چې کوم ښکته لوېدلي خلک دی د هغې د راوچتېدو کوشش وکوي او زما دا کم ملګری چې تاسو په دې سکرین باندې ګورئ نو دا انتهایی ډېر زیات باهمته انسان دی بلکې د دوی چې څومره تعریف وکړی شي ډېر کم دی ځکه چې د زیرو نه کار شروع کړی دی او هغه دی ماشاءالله هیرو جوړېدو ته روان دی انشاءالله ډېر زر دی چې دا به هیرو جوړ شي که خیري نو د دوی د سموسې ذایقه هم تاسو وګورئ ډېره مشهوره ده او انشاءالله زه امید لرم چې په ټول باجوړ کې به د دوی د سموسې په شانته رزلټ د هیڅ هم نه نو کلم چې تاسو صدیق آباد پاټک ته چېرته په ټور باندې ځئ که چېرته ستاسو په دې ځای باندې تېرېدلي نو تاسو اډر هم کولی شئ په دغه سکرین باندې تاسو ته د دوی د وټساپ نمبر ښکاري په دغه باندې تاسو ټلیفون هم شئ کولی په دغه باندې تاسو اډرونه هم اخیستی شئ بوکینګ هم شئ کولی د مخکې نه که تاسو فرض کا اډوانس کې بوکینګ کول غواړئ ګنټه مخکې تاسو اډر ورکړئ چې څومره سموسه ستاسو لګي هغه به تاسو ته میلاویږي دوی سره ډلیوري سیسټم هم شته دی خو ډلیوري هغې کورونو ته نه ورکوي که تاسو چېرته غواړئ د هغې د ډلیوري دپاره
نو د دوی د خپل چې کوم کنټیکټ نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري په هغې سره رابطه کوئ او د دوی سره کله هم چې ستاسو ضرورت وي که د شپې که د ورځې د دوی دوکان چې کوم ټیمه پورې کولاوي هغه هم تاسو ته ووایي جی صاحب یو خبره زموږ یره شوې وه چې ستاسو دوکان کولاویږي څه ټیم او بندېږي څه ټیم موږ 12 غنټې ډیوټي ده تقریبا د 9 نه د وړي کې د ټیم د ورځو مطابق یې کنه اوس خو موږ 9 بجې باندې جمع کې کار سٹارټ وو تقریبا 9 بجو پورې یو اب وړي کې به 10 پورې یو نو وخت پورې او بیا موږ کولډ ډرینګ هم راځي زموږ سره وړي کې نو دا قصه ده بس صحیح او جی صاحب د ستاسو نور کوم برانچونه شته یا نور برانچونو کولاوېدو ته هم څه نیت کړی دی که نه ځای په ځای باندې لکه په ښار بازار کې په انات کلي کې په ناوګۍ کې په لویسم کې یا داسې نور کوم بازارونه چې زموږ خوا شاته دي په هغه ځایونو کې به تاسو نور برانچونه کولاوئ یا ستاسو نور برانچونه الریډي کولاو شته دی زموږ برانچ خو بلحال دا یو دی صحیح او نور داسې خاص برانچونه هم نشته دی او اراده هم شته دی چې انشاءالله وکړو انات کلي او په ښار کې زموږ اراده شته دی دا دوه برانچونه صحیح جی ډېره مننه د لوی الله په امان السلام علیکم